دغه د جماعت امام د جنۍ ستا غلط کار غوښتنه کړې وه چې ورته ویل چې ته ما سره غلط کار وکړه، جنۍ په جلا شوې ده. سمدستي تللی د خپل کور ته، خپل مور او پلار ته یې ویلې. پلار یې په کور کې نه و، مور کور کې لرګی کتلی دی، لرګی یې اخیستی دی، ملا پسې جومات ته راغلی دی او ملا ته هغه لرګی نیولی دی. راځئ مینوال هغه ویډیو تاسو سره زموږ په دې ویډیو کې شیر کوو. تاسو ته حتما زموږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم، تاسو کو چارل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، نن سبا په جوماتونو کې امامان همدغه شانتې کار کوي. مینوال زه ټول مولین او مندسي استادان نه یادوم، دغه شانتې یو نیم خنزیر پکې راپاسي او دغه شانتې حرکت وکړي د داسې خلکو د وجې نه ټول مولین بدنام شي، بیا څوک خپل ماشومان مدرسې ته سبق د پاره نه بوځي. دغه شانتې خلکو د وجې عزتمنو ډېر ماشومان جاهلان غټ شول. یو کس په خپل ماشوم باندې یریږي. مینوالو داسې څنګه چې په پنجاب کې دا واقعه مخې ته راغلې ده د زینب جنۍ سره. دغه د زینب جنۍ عمر 9 کاله دی. دغه د جومات امام ورته د غلط کار غوښتنه کړې ده، یعنې ست یې ورته کړی دی. دغه ماشومه بیا په جلا شوې ده چې دا ته ما سره څه کوې. مینوالو دغه امام، دغه د جومات امام د مندسي استاد په زبردستۍ ورسره غلط کار کړی. دغه ماشومه بیا په جلا شوې ده، خو دغه ظالم نه ته پوښي چې کله کار ختم شوی دی دغه ماشومه کور ته تللې ده په خپل مور ته په جلا کې ټول حقیقت بیان کړی دی چې پلار دغه ټیم کې کور کې نه و. دغه ښځې بیا خپل کور کې لرګی کتلی دی او جومات ته امام پسې راغلی دی او امام ته یې نیولی دی. عزتمند په دغه ټوله کلي محلې خلک هم راجمع شوي دي، هغوی هم بیا وښلی دی چې ټول حقیقت نه چې خبر شوي دي. نو بیا امام نه یې کپړې راسشلولي دی، وښلی دی، ټکولی دی، ورته ویلی چې بې زمینه تا د خپل د لور په ځای باندې جنۍ سره غلط کار وکړو. نو زموږ د سره ته نن زه خبر د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.